ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وعلى آله وصحبه. زما عزتمندو علماء کرام و مشایخ عظام او سالکین کرام او زما ورونو د مشکات شریف طالب العلمانو او عوام مسلمانانو، دا یو عظیم مجلس دی د هغه مجالسو د خیرنا، او په دسي مجالسو باندې د دین بقا موقوفه ده. په درس او تدریس د احادیث مبارکه او د تفسیر او د فقه شریف باندې ظاهرا او باطنا د دین بقا موقوفه ده. ترڅو پوری چې دا مجالس جاری نو دین به باقی، کله چې دا مجالس ختم شو نو دین به بیا هم اوچتیږي د دنیا. لکه څنګه چې په حدیث شریف کې راځي چې ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا عن العباد. الله رب العزت داسې علم د خلقو نه وباسي. ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه عن الناس ولكن يقبض بقبض العلماء. کله چې مجالس د علم ختم شي، کله چې مجالس د درس د ظاهری او د باطینی علوم ختم شي، نو دین به هم د دنیا نه رفع شي. نو دا د خیر او د برکت مجالس دي. دا سیاسی جلسی نه دي چې د ځان درنو د بل سپکب کې ویل شي، او نه دا کمپینونه دي لکه دا بعض خلک بنن سما وخت کې فرق حتی کې چې د جنازو په مړو کې او د قران مجید د ناظری او د تفسیر په ختمونو کې هم د خپل مدارسو د چندې لپاره کمپینونه چلای او د خپل وډ لپاره به کې کمپینونه چلای. دا د الله د رضا مجلس دی. یو طرف ته به کې د دوو عظیم مجموعو د احادیث مبارکو ختمونه دي چې یو مجموعه د دینه مونږ ته حاضر ده مشکات المصابیح، چې دا یو عظیمه ذخیره ده د علم حدیث. په دې مجموعه کې د مشکات مصنف ابو عبد الله محمد ابن عبد الله ولی الدین التبریزی العمری د ومه صدې کې دی او پات شو بشپګه صدې کې پیدا شوه. دا د عمر ابن الخطاب رضی الله عنه په اولاده کې او دی په خپل مجموعه کې 15900 یعنی 5995 احادیث راجمه کړي. یو مجموعه دا چې د دې اختتامی درس دی. دا کتاب جامع المعقول والمنقول زمان د مولوی سے مبارک فرزندی ارجمن مولوی سے مبارک ادام الله فیضاته وبرکاته علینا وعلى سائر الخلان. داغه فرزندی ارجمن حضرت مولانا لطف الله سے د دې ټول درسونو سعادت او روز کالم حاصل کړي وو، شاید مخکم حاصل کړي او سکالی بیا حاصل. او د دې اخیری اختتامی درس لپاره ما حقیر فقیر عجز لا شی ته د دې سعادت او حاصلېدو موقع راکړه چې دا ختم زو کو. اگر چې دلته څوک د دین لاچار نه دي، دا د یو درون نظر دی ځکه چې په یو څو ټکو کې زه د دوی استاد باندې شوم په یو څو ټکو کې، او بیا مې وريرونه دي
و سین ابيه تر د وراره د پارا د پلار په مثال دی شبه دی نو اگر چې د مشبہ درجه د مشبہ به دا کمای بیا دا چې نبدی و جوانی دی د ادب او د احترام او جماعت دا دعوت راکو ان دې ختم نه دی قاصره نو چې دا څه د پاسه 15000 احادیث درس کولای شي نو یو عظیمه مجموعه د احادیث په دې کې نن د دې اختتامی درس دی او د دې احادیث مبارکو چې دا علم الوحی وحی خفی دا یو وحی جلی دا چې قرآن مجید دی یو وحی حدیث خفی دا چې احادیث مبارکه دي د دواړه قسمه وحی کې جلی دا او که خفی دا منزل الله پاک دی منزل الیه جناب محمد رسول الله دی صلی الله علیه و آله وسلم او واسطه په منځ کې جبرئیل امین علیه السلام دی دا ډیر پر نور او پر فیض او پر برکت کتاب دی یو بګه د دې ختم دی زماورونو حافظ تبریزی رحمت الله علیه په دې کتاب کې 5995 احادیث را جمع کړي د یو کم دیر شو کتابونو نه یاد دویم قول مطابق د یو کم څلوي کتابونو نه 320 بابونه دی 1038 فصلونه دي که مخ کې ختم کړي دي نه ما جدا خبرې کړي نو ټیک د اقوال بغشته دي متعدد دي ذکر یو قول را لم کله بدر دا ډېر یو عظیمه مجموعه ده حتی چې په یو وخت کې په بر صغیر پاک و هند کې مدار د علم حدیث دا دو کتابونه چې یو مشارق الانوار او یو مشکات المصابیح او مشارق الانوار کې د بخاری او د مسلم د صحیحین او احادیثو او هغه احادیث چې دا غوی دواړو په شرایطو باندې او په مشکات المصابیح کې د یو کم دیر شو کتابونو چې بدی کې صحاح دی او حسان دی او مسانید دی او معاجم دی او اجزا دی او اربعینات دی وغیرہ وغیرہ د ټولو احادیث په کې راځم نو په تمام بر صغیر پاک و هند کې په بس دا کتابونه درس کېدو نور نه درس کېدو په دوره حدیث کې داغه نه پس بیا دا مشکات به خلکو متنن او سندن په یاد په هندستان کې یو عالم تیر شوی دی هغه خپل شاګردانو ته ویلو چې چا د مشکات دا 5995 احادیث په یاد باندې یاد کړو ندیل وزه انعام ورکم او دې ته مشکاتی ویل شي مشکاتی لکه صرفي چې په علم صرف کې ډېر درس وکي او ملکو ته حاصل شي ندی ته صرفي وای چې په علم نحو کې ډېر درس وکي او ملکو ورته به حاصل شي وګورئ استاد شیخ عبدالرازق مولوی صاحب چې مولوی صاحب مبارک علیه الرحمت و رضوان مستازو د ډیرو اکابر علما او استاد هغه جما وې اشکال سر به سر باندې شرجابی معرب او مبني درس کړي انتهایی مهارت په علم نحو بعض علما فنون خدرس نکي به 400 کې یو د مشکات شریف یو جد ور سره او سډیر شهرت هم پیدا کړي نو فنون چون کې نو درس کړي نو اورانه احادیث تلاشه چول او چې کله وداس یو ترکیبی له خاصه سوال دي چاو کنه جواب بیان شو خپه کېده به او بیا به سړی ته ګیله کول او ډاټ د پټو غصه به ورته کول چې دا کار سوال نه کوو نو په کوم فن کې چې سړی مشهور شي هغه د نسبتي د چې مشکات شریف بچا متنن او سندن یاد غنو دي ته مشکاتی و
زما عزتمند ورونو د دې دومره شهرت او چرچا وا چې په خوا دا یو هندستان او بیلتون پکې نو چې دا پاکستان دی دا هندستان دی 200 کال مخکې خبره ده 200 کال مخکې د ډیره غازی خان نه یو علیم روان شو او هندستان ته لاړې دو مشارق الانوار او د مشکات المصابیح د درس لپاره دا د زیپیرا ټولولو رواج په خوا نو او وسم په پنجاب او سند کې نشتا زمونږ په سرحد کې دی او په افغانستان کې مشاهد شي د چې لاړې نو د په یو شرزو کې ورسېد نکله چې د ورسېد مدرسې د طالبانو نه ډکه شوی و او نور د طالبانو گنجائش نو محتمم د مدرسې ورته ویل چې ته سکال بیرته لاړ شه ځکه چې د روټۍ بندوبست نشته په یو جماعت کې به ډیر شوی وي خو چې ډوډۍ وي د بیرته را واپس شو ډیر زیات خپه دی وجاړ یو خار غریبه عجزه بوډۍ ولیدا د یو خان د کور نه راوته نو کړه دا وی ولی جاړ اصلاح ډیره خسته نورانی چهره ده وی زه ډیره غازی خان نه دا بیل نومي خار دی په هندستان کې دې تراغلو ما د مشکات او د مشارق الانوار د درس لپاره لیکن زین نشته او د روټۍ بندوبست نشته بیرته زمونږ ډیر زیات خبره ده ولکه په یو روټۍ د کار کیږي نو زه به در کوم او ځان د دیری زه وګورم ول د دیری د زینو څه کمه ده په هندستان کې غټ غټ امونه دي او د نیم ونی دی ول د دې لاندې به ډیر ډنډه واچوم په یو روټۍ تراکه خو ولته به د کم زینه پیدا کړي ته ځان راجزه وډي ول زده د خان په کور کې نوکر مزدور ما تمام ورځ د لوخین زم د کور جارو کوم د جامین زم او د دې خدمت په سیله کې ماته 2 روټۍ راکړي یو پلیټ یو کاسن ګولې نه دانی ما کاسن ګولې یو روټۍ ستاو دا یو روټۍ نیمه کاسن ګولې زما او زما د بچو مونږ به شریک سو لوګه د سلف صالحین او کم خوراک او وچه روټۍ خړل دا د سلف صالحین او د اولیاء او یو لوی شعار دی تعلیم المتعلم چا لستل نه وي وای مال چې دا خډيره خبره ده نیمه روټۍ به می سار کې خړه دا د غرمې د روټۍ رواج نه و نیمه به ما خام خړ هغه کال می تیر کې مشکات شریف می ولستو بیا مدرس شوم بیا لاړم حج ته د حج د جبارغه شوم د ترکو د حکومت اخیری ورځ وی غالبا د سلطان عبدالحمید خان دورو مدینه منوره ته رالم زیارت شریف می وکړو هلته دی روم چې خوب می ولید په خوب کې می جنت ولید او په جنت کې می عقب وړي زنانه ولیدا ټول به سبحان الله او وړي په جنت کې خوشاله ګرځیدو میوه خوري او ډیر نورانیو کې استوله کده سپوږمۍ پړقیدا ماو په جنت استړي مشي مو سوکلو تمویل چې اے موري ته خو هغه بډای نه مال بچي یو روټي راکول ول زه هغه بډایم او په اقر روټي الله وبخلم دی جنت ته راوست ته چې څومره درس کې ته چې څومره علم خوره د ظاهر باطن په دې ټول کې زما حصہ ده دا څومره عظیمه قربانی ده چې خانانو روټي نور کولا مالداران خلک د دین خدمت نه کوي او هغه نوکری ول چې زبر سخبله د خلې روټي نیموما دا یو روټي به ما زما بچی خرو دا نمشکات شریف ته غره په کم نظر څوک نه ګوري دا ډیر یو عظیمه مجموعه ده زه د مشکات ختمونه کوم چې څوک می غواړي د بخاری کوم د دورې تفسیر کوم حقیر فقیر لاشه مختورم د خلکو سره الله ډیر خوږي د دې هیڅ شی لایق نه عزتمند ورونو بیا دا غنه فس دا پوره نصاب چره د صحاح سته دا په دوره حدیث کې روستو مروج نه دا د مشکات شریف اخرنه حدیث دی دې ته ډیر په درون نظر ګوري د دې اصل فضیلت دی مدرس حاصل کړي دي او طالبانو حاصل کړي دي خدا اختتامی وخت دسه دي چې بدی کې دعا قبليږي
علقمه چې د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه شاګردو رحمت الله تعالی رحمتا واسعه او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په استادانو کې داغه د استاد د حماد ابن ابي سليمان استاد علقمه رحمت الله علیه فرمایي چې د احادیثو او د قران د تفسیر د ختم په وخت کې الله دعا قبلای من ختم القرآن چا چې قرآن مجید ختم کړ معد بالتفسیر په تفسیر سره او یای احادیث مبارکه ولوستو مجموعه د احادیث مبارکه ولوستلا فإن له دعوه مستجابه دې لپاره دعای مستجابه نو دا ډېر ښه مجلس دی الله دې موږ مستفید کړي زما ورونو دا د دې مجموعي اخیرنی حدیث دی هذا حديث عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيداء القشيري البصري رضي الله تعالى عنه روايت ده د خپل پلار حکیم ابن معاویه نه روایت کړي هغه د خپل نیکو معاویه ابن حیدان نه روایت کړي د وخت مطابق په اختصار ورځې بلندې دي اکابرم دي نور ختمونه مشتل زماده عادت دی چې مجلس لګورم او وخت او دقه مطابق د دې نه روایت دی چې وتفسير د دې قول د الله رب العزت کې في قوله تعالى يعني في تفسير قوله تعالى وتفسير د دې قول د الله تعالی کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كنتم خير امه اخرجت للناس تاسو بهترین امت وي فعلم د الله پاک او یا تاسو بهترین امت وي په لوح محفوظ کې یا تاسو بهترین امت وي په امم سابقو کې دا درې تفسیرونه تقریبا د قران مجید 120 شپږ شری مفسرین نقل دا الله په علم کې بهتر وي په لوح محفوظ کې بهتر وي او په امم سابقو کې بهتر وي محدثین هم دغه تفسیرونه کړي او د قران مفسرینو دوری منصور او د مظهری او د روح المانی نه نیولې تر تفسیر ابن عباس پورې رضی الله تعالی عنه بهترین امت وي اخرجت را ظاهر شوي للناس د پاره د نفع د خلق د ټول امتونو نه ان په علم د الله پاک کې مخکې غوروي ظهور مرستو شو 1,24,000 امتونه دا زمونږ د وجود کې مخکې دي خدا الله په علم کې افضلیت په علم ازلی د الله پاک کې د امت محمدی په ټول امتونو باندې صلی الله علیه و آله وسلم زماورونو نو دا علام د پاره د انتفاع ده لکه څنګه چې په حدیث کې راشي د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده چې نبی رسول الله فرمایي انتم خیر الناس للناس ازما امتا تاسو بهترین د خلکو نسلی د پاره د نفع خلک ا نفع سره ګوډه په پښاکې په کوڅو کې وګرځي دروازې بڑبوي نه تأتون بهم بالسلاسل في اعناقهم تاسو به جهاد کوي د خلکو په څټ کې به زنجیر اچوي او بلاسو کې ول زنجیرونه اچوي د کفارو قیدیان کوي به او بیا به
د توري د لاندې مسلمانوي او جنت ته به بوزي تأتونا بهم بالسلاسل في اعناقهم حتى يدخلوا في الاسلام حتى يدل بالاسلام کې داخل شي او جنت ته لاړ شي لکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما مجاهد عوفي عطيه عكرمه عطاء ابن ابي رباح ربيع ابن انس او ډیرو ګڼو مفسرینو دا تفسیر کړی نو تاسو غره امت وي د خدای په علم کې د ټول خلکو لپاره غوړه است د خیریت د دې امت لپاره او د فضیلت لپاره ډیر وجوهات دي چې زه حقیر و تاسو ته په مختصر وخت یو څو وجوهات ذکر دا نه دي لکه څوک هم دوکانه کې هغه وایي چې داري وندیان تاسو غره امت استي او اخرجت للناس د خلق لپاره د کورونو نه استېشي استي بشرو بشا چې ګرځي به بسې وکړو او که چېرې دا معنی شي نو په دیار له 100 کال کې خدا کار نه و نردي نه بیا معلومه دا شو چې په دیار له 100 کال کې به دې آیات چا عمل نه کړي نعوذ بالله د صحابه کرامو په دور کې دا کار چا نه کړي رضی الله عنهم اجمعين د تابعین او تبع تابعین په زمانه کې نه کړي رحمت الله علیهم د ائمه مجتهدین په زمانه کې دا ترتیب نه و بشتري په شاوتلو په کورونو ګرځیدلو په کوڅو جماعتونو د دیار لسمه صدې پورې دا ترتیب نو که درایستلو نه دار ایستل مراد شي چې وځي او ګرځي په خلکو بسې غشتونه بسې کوي نبي معلومه دا شول نعوذ بالله منها چې په دې دیار له 100 کال کې په دې حدیث باندې په دې آیات باندې او په دې حدیث له چا عمل نه و په څور له 100 صدې کې د انګريزانو په دوري حکومت کې په عمل شروع پوه شئ طالب العلمان پوه شئ خبره باندې نو تفسیر هغه تفسیر دی چې کم درته ما وکړو بیا په دې کې اقوالم دي یو قول دا دی امام الاعدلين الناطق بالحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه د دې آیات په تفسیر کې فرمایي كنتم خيرا امه اخرجت للناس په تفسیر کې وې دا آیات چې ده لاولنا يكون لاولنا ولا يكون لاخرنا دا زمونږ د اولنو د پاره دی د اخرنو د پاره نه د اخرنو د پاره کینو بالوراثت او بالتبعیت وي د اولنو د پاره دی چې اولنو بذات صحابه کرام دي چې د مشکات د نبوت نه بذات فیض او نور حاصل کړي على مصدر الصلاه والتسلیم او به تابعین تبع تابعین دي دا زمونږ د اولنو د باره دی د اخیرنو د باره نه دی او د دې ډیرو مفسرینو تایید هم کړی دی دویم قول د رئیس المفسرین عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دی هغه چې هم المهاجرون من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د نبی رسول الله صحابه کرامو کې مهاجرین صحابه دي او د عمر رضی الله عنه نه منقول دي او د عبد الله ابن عمر دواړو رضی الله عنهما چې لو شاء الله کله پاک اراده فرمایلی وي نو فرمایلی وي چې انتم خیر امه ولكن قال كنتم نو دا كنتم چې خطاب وکړو په خاصه اصحاب محمد دا نازل شوی دی په خاصو اصحاب دو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ګورستو خلق دین بالتبعیت والوراثت لیکن چون کې جمهور علما او قول دار چې هغه قول په عموم کې نو من حق نه پټو د دې اکابر اقوال په خپل ځای او په عموم چې حمل دي نو په طریقې د تبعیت او د وراثت سره لکه دا قول دا جمهور امت دی
چې دا ټول امت د نبی رسول الله والسلام په نور امتونو باندې غوړه تمام امت اجابت غوړه دغه خو يهوديان د نبی رسول الله په امت دعوت کړي نسوارام دي هندوانو سیکانم دي روسيانو دهریانم دي مجوسم دي او امت دعوت کې خدا ټول دي نبی رسول الله دي ټول ته مبعوث شوی دي وما ارسلناك الا كافه للناس تما ټول خلکو ته لګره نبی رسول الله ټول ته مبعوث شوی دي نبی رسول الله فرمایي ارسلت للناس كافه صحیح بخاری مسلم حدیث زه د ټول دنیا خلکو ته لګره شو امت دعوت خود نبی رسول الله کفار او مؤمنان ټول دي فرقه دو الله او اهل سنت ټول دي خو امت اجابت چې په صحیح عقیده باندې د اهل سنت والجماعت کدا بیا نه کاندي کو ګناګار دي خدا امت اجابت د نبی رسول الله والسلام دا غوړه ده د ټول امتونو د نور انبیاء د خیریت وجوهات دي چې ما د مفسرینو نه کم نه چول راوړ کړه غستاسو په خدمت کې بیانوم دا یاد کړئ دا کم چې اکابر دي دیو ته یاد دي خدا دې اصاغیر ته امزور ته چې ساده در سره څوک جګړه نه کوي د خیریت وجوهات دي دا امت په څو وجه غوړه دي دیو له غنیمتونو حلال شي نور امتونو لا نو نبی رسول الله فرمایي وحلت لي الغنائم زمن د بارا غنیمتونه حلال شوی دي ولم تحل احد من قبل زمانه مخکبل چا نه دي حلال د اسمان نه وور راتو لګي به نو سپینه لمبو غنیمت به سيزو یو وجه د خیریت ادا دویم تسویه د صفوف ده د تیر امتونو د بارا دا حکم نو په دې حدیث کې شرح وګورئ په تیر امتونو کې و د حلقو په شکل یا د مخکې رسو په ترتیب خلقو منځونه د صفونو ترتیب پکې نه و الله رب العزت زما د امت صفونه نبی رسول الله فرمایي د شګرځولي ک صفوف الملائکه لکه د ملائکه د صفونه نبی رسول الله الملائکه څنګه صفونه جوړي صحابي عرض وکړه ولدی چې ده یتراسون بالصفوف د یو بل سره په وسودري او سیده صفونه جوړه د یو بل سره جو خودريږي د وابیانو په شان د خپې پړاقي کې لکه هغه بخابه دغه خونانو نه موږ د لیندو موټي کول خیال مو مولوی صاحب ته پته ده دې مشر دې زما به لګډې رمینه ماتيږي هغه موټه بده شي وې دغه شي خپې بده شي پاچا صاحب تاغه به مرغې وشتري کړ ما به بخپله وشتري هغه د لیندې موټه د خونه موټه چې وخت په د شي تلی او بل خپې دې بل شرط ته تلی نو هغه د موټي په شان پړاق چې ودرېږي نو ګې دی یو بل نه لري وځي تاسو دواړه ودرېږئ لګه به د دې ما به ټولو نه به عفو غواړم او یو وخت په بل سوالګو پړاق ودرېږئ خپړاق ودرېږئ جدا شي وګیم لري وځي کنه وسره تنګيږي په یو بل سوال راتګي وګیم ولګي وبلی دا د ملائکو کې نه صفونه دادي چې دوی به صفونه دی یو بل سره په وس لګي جوخته او جوختيږي به اله چې تنګ ودرېږي یو کس زما په جماعت کې پړا خودري دو نمال چې وسلې وړه وم خلک وځي مې وا ولدا د هر سړي د باړې مطابق ده نمال باړې خو مستا وړه دا اول خدای روایت په کوم ځای کې ده ویل اورېدلې مې امي سره بیا مالته زما سعودريګه ته خو زما په درې مې سم نشتا باړې نه ده او زه تنگ شم ودرې دا ته نشو ودرې دلې او 10 بده ماچی سب مال ودرېګه الله دې غرقا نو دویمو د دې امت افضلیت په څه وجه ده په تسوید صفوفو درې په دې وجه ده چې دا خاور زمنګ د پاره طهور دی او جمعات دی د نور امتونو د جمعات نه غیر منځ نه کېدو او د دې امت په هر ځای کې منځ کېږي ان الله جعل لي الارض كلها مسجدا وطهورا خاور پاکون کې ده بل دار چې دا امت په کثرت قتال کوي تورات کې لیکلي چې د اخر زمان پیغمبر علامه ده
عليه الصلاة والتسلیم چې سیفه على عاتقه چې تور به بوګه باندې ډیر جهاد کوي. او عمرو ابن شمروخ په خپل شعر کې وایي چې ولهم آخر الزمان نبي ولهم آخر الزمان نبي د قریش واس کوي يكسر القتل فيهم والخموش. دیله په اخر زمانہ کې د سی پیغمبري چې قتلونه او زخمونه وړیر کی. یو د یرموک په جنگ کې 1,80,000 کفار مردار شوي او 2,00,000 سین ته وغورځیدو د ورختینا نو 2,80,000 پکې مردار شو. نه دا به ډیر قتل او قتال کوي. نو په دې وجبانی بل د دې اجر بده چني یو منځه په ځان له یو په یو په جمعات کې په 15 درجه په جامع سره په 20 درجه په جامع مسجد کې په 1500 درجه تضعیف د اجر. او روزه کې یو نفل په فرضو یو فرض فاویا په ليله القدر کې دی ویش په عبادت د زرو میشتو برابر. د دې امت د خیریت وجه زدکلی دا نه دی چې ګوډه په شاته او په کوڅو کې ګرځا او کنتم خیر امه اخرجت للناس.